وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ملګری تا پوښتنه کړې ده چې دا د ذوالحجې په دې لسو شپو کې افضل ترین ذکر و اذکار کوم یو دي چې هغه موږ وایو. ملګری اصل کې دغه د ذوالحجې د الله شپې خو ډېرې د فضیلت ډکې شپې دي، لہذا په دې کې چې کوشش مې کېږي ذکر و اذکار کوي. الله تعالی ته ذکر ډېر خوښ دی، بیا خصوصا په دغه شپو کې الله تعالی ته ذکر ډېر خوښ دی. او بیا په ذکر کې چې د الله تعالی الوهیت پکې ذکر وي هغه الله تعالی ته ډېر خوښ دی. د الله تعالی بړایي چې پکې ذکر وي هغه بیا خدای تعالی ته ډېر خوښ دی. اوس داسې یو دوه درې ذکر شته چې هغه خاص د دغه شپو پورې فضیلت لري. هسې خو هر ذکر فضیلت لري، خو دوه یو خاص ذکرونه دي چې هغه تر دغه شپو پورې تعلق لري او په دغه شپو ورځو کې ډېر ثواب لري. حتی نبی علیه الصلاة والسلام به صحابه کرامو ته ویل چې دغه ذکر څوک په دغه شپو کې وکړي نو دا ډېر ثواب لري. صحابه کرام ورته ویل هغه یا رسول الله تر جهاد هم زیات ثواب لري. نبی علیه الصلاة والسلام ویل څوک چې د مال و د دابې او د خپل ځان سره مطلب جهاد ته ولاړ شي نو الله ته که چیرې دوی ټوله تباه سلو، الله ته دی شهید سلو او د ده مال و هغه کم شی چې ورسره و هغه ټوله الله ته هلاک سلو، نو دغه چې دی بیا ثواب تر دغه زیات چې دا کم څوک ذکر کوي. البته که چیرې بیرته واپس رالی نو دا سړي ثواب پر زیات چې کم څوک دا ذکر کوي. چې کوشش مې کېږي په دې کې ذکر کوي او په ذکر کې بیا خصوصا دوه ذکر زه درښیم دغه ډېر کوي، اسانه ذکر دی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. یو دغه ذکر دی. او بل الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا. چې کوشش مې کېږي دغه دوه ذکره په دالو شپو کې ډېر کوئ، حتی که پر موټر سایکله یاست، که په موټر کې یاست، په ګاډۍ کې یاست، یو ځای ناست یاست، فالتو وخت مه ضایع کوئ. بیا به په ورځ د قیامت او په قبر کې به بیا په دې شپو پسې او په دې وخت پسې ډېر ارمان کوئ. چې کوشش مې کېږي فالتو وخت مه ضایع کوئ بلکې دا ذکر خپل کوئ. والسلام.